Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بیا زمنګ نائب صدر عزیز خان ته خواست کوم چې هغه راشي او ډي اس پي صاحب ته هار واچوي. نائب صدر سردار ته خواست کوم چې هغه راشي او ډي اس پي صاحب ته خپل هار واچوي. دې خو ګورسېبه تاسو د لاسونو بړقا پکار دی شیلډ په ټایم کې. ډېره مهرباني. زما د خېلا سپینګیرو د ډي آر سي ممبرانو محمد علي خان چیرمنو افضل شاه پریس سیکرټري د میډیا ملګرو د پولیس ځوانانو او د دې علاقې وګړو یقینا زما په ژوند کې دا نن ورځ چې دا وګړي د دې نه بدلېږم خو زه داسې فیل کوم لکه چې زه د خپل یو خاندان نه چې تبار ته ځم دونه هنر ماته چې کوم ملاو شو یقینا زه دونه عزت یا دونه پروتوکول شاید چې زه حقدار نه وم خو ستاسو خلوص او ستاسو هغه مینې او ستاسو هغه چې کوم زما سره د ورورولۍ کوم انداز دی د هغې نه ماته دونه احساس وشو چې یقینا دا لمحات داسې دي چې دا زه نشم هېرولی. الله دې تاسو له دغسې قدر درکړي لکه څنګه چې ما له قدر راکړو او قدردانو خلکو سره زه پاتې شوم. ستاسو نه ما ډېر څه زده کړه. دا اوس چې کوم فنکشن دی دا هم ستاسو د قدر او ستاسو د عزت او ستاسو د پښتونولۍ یو مثال دی. داسې مثالي خلکو سره چې سړی پاتې شي نو ډېر څه دې زده کړي. ما ستاسو نه ډېر څه زده کړي. یقین لرم چې دا به د نورو خلکو دپاره هم ماته اسانتیا شي. داسې مشران داسې وګړي داسې د فیډریشن چې کوم د بازار فیډریشن دی یقینا په بازار کې نه به شروع کومه بازار کې ما ډېره سختي کړې ده او هغې کې چې انکروچمنټ کې ما هر دکاندار ته خبره کړې ده. زه د هر دکاندار ډېر زیات مشکور یم د فیډریشن نه هټ کر د هر دکاندار چې هغې زما خبره سرکاري خبره ګڼلې ده یا زما د مشرۍ خبره ګڼلې ده او هغې کې هغې زموږ تعاون کړی دی. چونکې د بازار د کابینې مشري چې ده هغه تاسو چاله ورکړې ده چې ستاسو مشران دي نو زما مشران دي. یقین وکړئ چې د اوسه پورې ما ته د بازار په حواله سره څه داسې سنګل ایشو نه ده راغلې او که راغلې ده نو ډېره زر حل شوې ده. د علاقې د معززینو په حواله سره به دا خبر وکړم چې خوازاخیله کې ګوکې سیاست ډېر دی خو خدای پاک دې دې ټولو له هر سیاسي وګړي له عزت ورکړي. ما له ډېر عزت راکړی ده. داسې صحیح ایشو نه ده راغلی چې په هغې باندې موږ سر نیولی دی او هغه حل شوې نه ده او که ایشو راغلی هم ده نو بیا دې مشرانو موږ په شریکه باندې حل کړې ده. زه همیشه دپاره چې کوم ځای کې نوکري کوم نو زه د دې کلي د کومې ځای کې چې نوکري کوم دغه کلي سپینګیری زه د خپل سپینګیري نه کم نه ګڼم او زه چې کوم ځای کې نوکري کوم د هغه ځای زنانه زه د خپل کور د زنانه نه کم نه ګڼم او زه چې کوم ځای کې نوکري کوم د هغه ځای کشر زه د خپل کشر نه کم نه ګڼم او زه چې کوم ځای کې پاتې کېږم نو زه هغه خپل کور ګڼم. خپل کور باندې چې څونه خفه کېږم هغه نوکرۍ کې په هغه ځای کې خفه کېږم. زما 2 کاله 4 میاشتې دلته شوي دي. زه خو داسې خبره زما په ذهن کې نشته چې ما به چاته څه بدې نه دي ویلي. زه خو چونکې بدکلامي ډېره کمه زما عادت نه دی خو کله کله په سرکاري نوکرۍ کې کله کله داسې د مصلحت لاندې سړی لږه سختي کوي نو ښایي. زما پیغام د هغه چا دپاره به خراب و چې په معاشره کې 10 کسان وو. زما پیغام به د هغه چا دپاره خراب و چې په معاشره کې 60 کسان وو. دا 4.5 لکه 15 لکه آبادۍ باندې موږ پاتې شو. دې کې زیات خلک خراب نه دی. دې کې 60 خلک خراب دی. دا نور ټول خلک دی. دا 60 خلک چې کم خراب دی دې ته ځکه خراب یم چې دا د معاشرې دپاره نقصان دی یا به دې غلا کوي یا به دې چرس خرڅوي یا به دې پوډر خرڅوي او دا کار نه د مسلمانۍ دی او دا نه د انسانیت دی. پولیسي به دې پرېږدو. زما میسج زما پیغام ستاسو ته دا دی چې تاسو څنګه زما سره ملګرتیا کړې وه څنګه زما سره په دې بیړۍ پورېستو کې ورځ او شپه نه ده کتلې. زما یقین دی زما چې کوم جانشین دی د هغه سره به همدغسې تاسو مخکې ځئ. زما د خپلو ځوانانو ته پیغام دا دی نوکري کوئ په ایماندارۍ کوئ په دیانتدارۍ کوئ په نرتوب کوئ او هر چا له عزت ورکوئ. تاسو ته به عزت میلاویږي. عزت سړی په خپله باندې پیدا کوي څوک چا له عزتونه نه ورکوي. که موږ عزتمن وو دا ټول خلک عزتمن دی. دا وردي چې دا د عزت یو نښه ده او دې وردۍ له هر سړی چې دی غاړه ورکوي خو که موږ چا له غاړه ورکړه زما امید دی زموږ ځوانان به هم د هر هغه چا له لاس ورکوي چې هغه موږ له لاس راکوي او زموږ له چې څوک لاس راکوي په هغې به معاشره مضبوطوي او په هغې به د حکومت ریټ هم مضبوطي. زما سره خو داسې الفاظ نشته دی چې هغه زه خاص کر د فیډریشن یونین ډي آر سي ممبران سیاسي وګړي د میډیا ملګري او زما د پولیس افسران د بهادر ځوانان چې دي دې دپاره زه ادا کړم. ما له عزت راکړو الله دې تاسو له عزت درکړي او دا نوکري ده دا سایکل نه انشاءالله زه بیا هم راځم
زه په بریکوټ کې ما ستاسو انټری پوینټ دی تاسو په هغه لارې به راځئ زه به خوشحالېږم چې زما ستاسو د دې ملګرو څوک مې بلا ججک یو خبره چې ما د چا سره روټۍ نه ده خوړلې یا مې چا سره چین ریس کړی د دې مقصد دا نه و چې تاسو د چي او د روټۍ نه نور کولو جوګه نه وئ خو دې کې یو فلسفه وه نه مې تاسو متنازعه کړي نه مې ځان متنازعه کړی دی نه مې تاسو له ستړې کتله نه مې ځان له ستړې کتله خو اوس که زه په دې لارې تېرېږم نو دا به نه وایې چې یاره تاسو به سر ښکته زه به په سر ولاړ یم چې یاره جي راغلم یو کپ چای د څښکمه خو چې کله زه دلته وم نو هغه مې په دې وجه باندې تاسو سره چای روټۍ نه دي کړي ما د خپل 2 کاله 4 میاشتو کې مې ادم کې یو ملګری د هغه سره یو ځل 2 روټۍ خوړلې ده او چارباغ کې مې یو ملګری د هغه سره مې یو ځل روټۍ خوړلې ده او یو ځل نیم مې چا سره چای څښلی نور ما تاسو متنازعه کړي نه زه ستاسو انتهایي مشکور یم تاسو ما له عزت راکړی دی ما له همداسې راکړی دی او موږ هم مضبوط کړي وو د حکومت ریټ مضبوط شوی دی او زه چې کله موږ دې سرکل ته رالو زموږ پولیس ځوانان ډېر زیات په شا وو داسې یرزړي وو زه نه یم چې زه بهادر وم خو ما به ځان تکلیف تېر کړو شپې به هم ګرځېدو د ورځې به هم ګرځېدو ولس او پولیس چې دي هغه الحمدلله اعتماد بحال شوی دی زموږ دپاره د ټولو نه غټه د خوشحالۍ خبره ده زه د استاد صاحب ډېر زیات مشکور یم اذان ویله کېږي استاد صاحب ورځ نه قضا کړې راغلی دی زه د DRC د دې ټولو سپین ګرو مشکور یم چې دوی په ځان سخته تېره کړې باران تکلیف او ښکلې مسلې دا خلکو مسلې حل کړي او زه د پریس والا هم ډېر زیات مشکور یم چې د دې تعمیري سوچي مسلې راځي مسلې جوړول چې هغه آسان کار دی مسلې حل کول ګران کار دی لہذا دا ګران کار به کوو او دا آسان کار به پرېږدو یعنې مسلې به نه جوړو مسلې به حل کوو زما خدمات زما رولولي زما ستاسو سره چې دی نو ناسته پاسته دا د دې ورځې پورې نه لګري چې زه نن لاړم او تاسو بس زه نن تاریخ کړم نه زما ستاسو ته یو رب جوړ شو دې نه پس دوستي جوړه شوه او حکمراني ختم شوه نوکري ختم شوه او په دوستۍ کې بیا خلک تله نه رالي نو دا یو خبره به کوو چې اوس په تله نه رالو یو بل سره به چې دی نو ډېر ښه وخت تېروو یقینا زما دپاره زما په کیریر کې